إلا وأنا أريد أن أغفر لكم اذهبوا فقد غفرت لكم. عالمان تاسو لما علم درکړو، علم زما صفت دی، نور دی، رڼا دا، هدایت دی، د جهنم اور ظلمت دی، تیاره دا، رڼا تیاره نه جمع کوم. د دې علم د برکت مې وبخلي او تاسو جنت ته لاړ شئ. بیا چې عالمان شفاعت کوي، رات چا د شفاعت خپل کوټه د قیامت پر ورځ شهید بدو یو کسانو شفاعت کوي، حافظ قرآن بدل لسو کسانو شفاعت گئی، حاجی سے بارک راضی د سلور سو قرآنو یا کسانو شفاعت بگئی. عالمانو تبد قیامت پورز اعلانو شی یا معاشر العلماء انی لم ازافیکم علمی و علمی الا وانا اريد ان اغفر لكم اذهبوا فقد غفرت لكم. تاسو لما علم درکړو دا زما صفت دی، نور دی، رڼا دا، هدایت دی، د جهنم اور ظلمت دی، تیاره دا، رڼا تیاره جمع کوم. د علم د برکت نو بخری او جنت. او بیا بل روایت کی راځي اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد ادخل الجنه وتنعم بعبادتي. عابد ته ویل شي په صراط باندې وړه هغه جنت کې ستاد عبادت او جزاء او سیله وتا ته جنت کې ملاوي. وقيل للعالم كيف هنا واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفيت فقام مقام الانبياء. پوری صراط باندې ودرېږه، شفاعت شروع کړه چې د چا شفاعت کی تا ته انکار نه کی، دیو د پیغمبرانو په ځای کې ودرېږي او شفاعت به شروع کی او د یو عالم په شفاعت به د اسمان د ستورو برابر خلک جنت ته رواني. شهید بدوار معنی کوي د قیامت پر ورځ ان الشهید يتمنى في الاخره ان يرد الى الدنيا ليقتل مره اخرى لعزب ما يراه من ثواب الشهاده. شهید برمان کی کاش الله دنیا ته واپس ورېګا چې ستا په نو وی شفاعت شهید بارمان کی چې کاش دنیا ته لاړ شم، ستا په دین ستا په نوم زه قربان شم، شهید شم، د شهادت مقام مرتبه مې په خپلو سترګو ولیده. وان الشهداء يتمنون في الاخره لو كانوا علماء لما يرونه من علو درجه العلماء. شهیدان بارمان کی چې موږ عالمان جوړ شوي ځکه د عالمانو درجه مقام حیثیت دا به ورته په خپلو سترګو ښکاره شي. محترم خپل بچو کې به ان شاء الله حافظان عالمان پیدا کوو، خو هم ان شاء الله او بچي چې حافظ عالم جوړيږي دا غي لپاره مدرسه پکار ده، سکول کالج یونیورسيټي کې ماشوم ډاکټر انجینیر به جوړيږي، خو عالم او حافظ به نه جوړيږي. د لور نه عالم حافظ جوړو دا غي لپاره مدرسه پکار ده، د زوی نه حافظ عالم جوړو دا غي لپاره مدرسه پکار ده. زما محترمو مساجد بم جوړو، مدارس به جوړو، د خپل بچو کې به حافظان عالمان پیدا کړو. دلته دا کم چمک دمک